نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نن زموږ واقعه ده د سلطان محمود غزنوي رحمه الله چې د دوی څومره محبت د نبی علیه الصلاة والسلام سره. سلطان محمود غزنوي رحمه الله د وخت بادشاه خو په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره دومره محبت چې بې اودسه به یې د هغوی نوم مبارک هم ناغستو. د ده په خاصو ملګرو او خادمو کې یو کس نوم محمد، د هغوی ته هم په دغې نوم محمد باندې اواز کولو. یو ورځ د هغه ته خلاف عادت یعنی د تاج الدین په نوم اواز وکړو. هغوی راغله، د حکم تعمیل یې وکړو، بیا کور ته لاړو. تر 3 ورځو پورې د باچا دربار ته حاضر نشو. باچا کور ته ورپسې کس ولېږلو. کله چې راغلی نو د غیر حاضرۍ سبب یې ورنه معلوم کړو چې دا 3 ورځې ولې دربار ته رانغلی. هغوی ورته وویل باچا سلامت، تاسو به همیشه ماته زما په خپل نوم محمد باندې اواز کولو، خو 3 ورځې مخکې تاسو ماته خلاف عادت د تاج الدین په نوم اواز وکړو. نو زه پوه شوم چې ستاسو به زما متعلق څه بدګماني پیدا شوې وي، نو ځکه دا 3 ورځې ستاسو مخې ته رانغلم او په کور کې مې دا 3 ورځې ډېرې په خفګان تېرې کړې چې آخر ما نه کومه غلطي شوې چې باچا سلامت رانه خفه شوی. سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه ورته اطمینان ورکړو چې زما ستا متعلق بدګماني نه ده پیدا شوې. په همدغه ورځ باندې چونکې زما اودس نه و، ماته حیا راتله چې د محمد نوم بې اودسه واخلم، ځکه دا زموږ د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه و وسلم نوم مبارک دی. نو تا ته مې ځکه د تاج الدین په نوم اواز وکړو. سبحان الله، د باچایي وخت په زړه کې د خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه و وسلم سره دومره محبت او ادب و چې د بې اودسۍ یعنی په بې اودسۍ کې د هغوی نوم مبارک اخیستل نه خوښول. حالانکه د نبی علیه الصلاة والسلام نوم اخیستلو دپاره اودس کول شرط نه دی، خو لیکن دوی د خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره دومره مینه وه چې بې اودسه یې د هغوی نوم اخیستل هم شرم او بې ادبي ګڼله. الله رب العزت دغه تقوا، دغه پرهیزګاري کوم چې د محمود غزنوي رحمت الله علیه په زړه کې وه، هغه دې زموږ په زړونو کې الله رب العزت هم پیدا کړي چې د خپل پیغمبر نوم هم په اودس کې اخلو، په اودس کې د خپل پیغمبر نوم اخلو. ان شاء الله تعالی د ماښام یعنی د ماسوتن د 8 بجو نه واخله 9 بجو پورې به ان شاء الله په دې وخت کې تاسو ته د واقعیات ویډیو اپلوډ کوو، او د 4 بجو نه واخله تر 5 بجو پورې به د احادیث مبارکو درس تاسو ته کیږي. ټول ملګري ښه په غور او په یعنی په شوق سره د درس وغیره اورئ. په دې کې به تاسو ته ان شاء الله تعالی ډېره زیاته پیدا خپل ماشومان ته هم اوروئ، دا واقعیات ورته بیانوئ. ان شاء الله تعالی د هغو په زړونو کې به خپل پیغمبر د صحابو کرامو د تابعینو تبع تابعینو څومره بزرګان چې د ټولو مینه به د هغو په زړونو کې پیدا شي.